پسختو پختو میں گجری مولوی کراو پسختو پختو میں گجری مولوی کراو وس چې زلمی شو نو سندرې د خانانو وایي او د خپل بابا بی هغه سختي هېرې کړلې د خپل بابا بی هغه سختي هېرې کړلې غټ خو لاله دی غټې غټې د غټانو وایي او زما د قام شاعرانو له جړا او افسوس پکار دی چې په ترنم کې مې سندرې د بدخواهانو وایي د طرفنا د جرګمارانو د طرفنا او د مټورو ځوانانو د طرفنا څومره هم چې میلمانه راله ملک رضا خان ګجر ته د زړه د کومې نه هغوی ته هرکلی وایو په خیر راغلی ورته وایو خوش آمدید زمونږ چې کوم ګران مشر و هغوی سټیج ته راورسېدل مونږ هغوی ته هرکلی وایو خیر راغلی ورته وایو دلته کې چې کوم روایتي طریقې سره به د هغوی استقبال کېږي هغوی ته ورکړی شو زه د هغوی د طرف نه هم شکریا ادا کوم هغه دا خبره به اکثر کوله چې یو سړی په دنګو کې یا په غټو کې ودرېږي نو نه بخت کاري لکه یو کس چې د باډۍ نه کمي او هغه په دې دنګو دنګو باډو والا کسانو سره چې ودرېږي نو نه بخت کاري او چې یو سړی هغه کس چې کوم دی په کمو وجود یا باډو والا کسانو سره ودرېږي نو دنګ بخت کاري ٹھیک شو جی د خبرې مطلب هم دغه دی که یو غریب سړی د مالدار او د خانانو په محفل کې کښېني نو نه بخت کاري کله چې یو انسان ځان ته کمزوری په خپله وایي که نه نو هغه شکست په خپله تسلیم کړی وي هغه کمزوري په خپله تسلیم کړی وي نو ځکه ورته ځان کمزوری ښکاري نو زما تاسو ته دا ګزارش هم دی او دا خواست هم دی چې تاسو چرته هم خپل ځان کم مه ګڼئ په معاشره کې خپل حیثیت کم مه ګڼئ په معاشره کې خپل مقام لوی ګڼئ او د مقام لوی ګڼلو لپاره د ټولو نه بهترینه خبره دا ده چې ستاسو ذهن یو څیز ومني چې او زمونږ هم یو مقام دی او یو حیثیت دی د دنیا یو قوت هم ستاسو حیثیت بیا نشي ختمولی او ستاسو به تسلیمۍ په هر حال کې به تسلیمۍ بیا ابھی گڑھاتا چلے نمی کی مزگل نہ کریں کہ یارا ہمارے ماں بے اتفاقی ہے ورنہ ہم کو مجھ باتور قوم ہے ویسے بے اتفاقی نہ دور کرے گا تب کامیاب ہوئے گا عزیزوں خپا نہیں اسے گا گلو بھی نہ کروں کہ گجر قوم نہ زیادتی ہوئے گجر قوم نہ کتے بھی زیادتی نہیں ہوتو کونی نو ہے منہ دس سکے چیک ٹھار میں گجر قوم کو گرام ہے اس تا روڑ نہ جوڑی ہوئے زمانگ دی جب خبر ہر طرف تا چکر آتا وے سو کہ دا کتاب پا طرف لاڑا سوک دا کردار پا طرف لاڑا خدا طولو نا یو غٹ مقصد دارے چه نن سبا کده دور تا وګورئ نو زمونږ چې څومره لکه ما د نورو ته وګورو ولې هغوی زمونږ نه څه په مټو تکړه خو نه دي زمونږ شان انسانان دي خبرې هغوی له هم ور دي مونږ له هم ور دو خو مونږ کې خپل یو احساس کمتري ده یو ځای کې مونږ خپله خبره نشو کولی یو ځای کې مونږ خپله مطلب هغه حق نشو غوښتی اوس هماغه کوالټي شته کوم چې پخوا خلکو وایي چې یاره دا ډېره لالي دی دا ډېر مزدورکاره دی دا ډېر ښه سړی دی یقین وکړه اوس هم ابوجهل همدغه شان دي څنګه چې 50 کاله مخکې به موږ لیده اوس هم هماغه شی دی نو ګوره همدا ورورولي ساتئ همدا تعلق ساتئ همدغه شان غونډه کوئ په کال کې په شپږ میاشتې کې همدا مشران راغواړئ په دې کې نور څه نشته خو یو سړی یو بل سره کښېني لږ ګپ شپ ولګوي د 46 ملکونو کې آباد قوم دی او ګجر د دنیا په تاریخ کې د ګجر قوم یو عظیم شان تاریخ پروت دی خو زه یوه خبره د خپلو خلکو ته د خپل قوم د خپلو ملګرو ته دا کومه چې د انسان پیدایش چې کوم دی د انسان په خپل ځان باندې دا تسلط نشته چې زه به د مور نه څنګه پیدا کېږم زه به هلک یم که زه به جینۍ یم که زما به خپل وي که زما به لاس نه وي چې په دغې زما اختیار نشته نو چې د دغې یو مور نه پیدا شي او د یو آدم علیه السلام الوادي نو ته پکې د کم ځای نه ښه شو او زه پکې د کم ځای نه خراب شوم خو زما جنګ به دې دی چې زما قوم ته همیشه په کم نظر کتلی شوي دي
او زما قوم په خپله چې دی هغه د دې شکار دی چېرې زه یو کمزوری قوم یم جهاد اعلان کوم چې د جهاد اعلان وشو اول میدان ته زما دوه کسان راووتل تاریخ کتی شي وایسرای هند چرچل چې کوم رپورټ برطانیې ملکه وکټوریا ته ورکړی نن هم په پاکستان کې په لاهور کې چې کوم دی غالبا د هارډورډ کالج په لایبررۍ کې پروت دی د پېښور یونیورسټۍ په لایبررۍ کې چې کوم دی نو هغه خط پروت دی هغه رپورټ چې کوم دغه کمیشن تیار کړی و په هغې کې دا خبره کړې وه چې زمونږ خلاف اول چې څوک راپاڅېدلي دي نو هغه ګجر دي قاسم نانوتي رحمت الله علیه کټان خیل ګجرو میدان ته راغی میدان کې مقابله وکړله ما او تا ورسره ملګري شو دا خو مختصر تاریخ و بیا که چېرته موقع شوه انشاءالله تفصیلي به پرې بحث وکړو زه ملک رضا خان ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغه په تاریخي لحاظ سره په قومي لحاظ سره او په هغه قاعدانه صلاحیتونه خپل راوغې ته کړه او ګجرو له راغی او ستاسو ځای په ځای دا کنونشنې کوي صرف دا خبره ده د تعلیم کامیاب په مونږ کې نشته دی خو صرف په هر ځای کې د نورو خلکو نه ګجرانو کې تعلیم یافته ډېر دي یو څو کسان چې د په میخو پسې ویني لکه د نورو خلکو کره قسم دی که زما کلچر کوي او د نورو کسانو د نورو قومونو خلکو په کورونو کې درې درې میخې ولاړې دي ګجر زه شوم او میخې هغه ساتي مونږ د ټولو قومونو سره زمونږ د ټولو قومونو سره د ټولو نه وړاندې خو زه د دې علاقې په دې کامیاب پروګرام تاسو ته مبارکبادي در کوم او چا چې دا پروګرام جوړ کړی او د خپل قوم دا غریب ولس یې راټول کړی زه د هغوی شکریا ادا کوم ورونو موږ به د الله تعالی شکر ادا کړو چې الله پاک موږ او تاسو مسلمانان پیدا کړي او په مسلمانانو کې بیا د نبي مهربان په امت کې پیدا کړي او بیا یې د عظمالشانه دولت را نصیب کړی دی چې د هغې الفاظ دا دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه چې چا ویلې ده دا د نړۍ په هر یو ګوټ کې دی او ګدا ګجر دی او ګدا سلارزی دی او ګدا مومن دی او ګدا مشواڼی دی خو د قومیت نه مخکې دا زموږ ورور دی موږ به د ټولو خیال ساتو او یو ځل به بیا موږ د الله تعالی شکر ادا کړو چې الله پاک موږ په قومونو کې په ګجر قوم کې پیدا کړي मुझे यहाँ से आज 11 रुकनी टीम लेकर जाना है गुजर यूथ फोरम परखू जलाला से मुझे 11 रुकनी टीम आपने देनी है बुजुर्ग बेटे यहाँ के मुकामी भाई बैठे हैं तो एक मजबूत काबीना बना के मुझे दे ताकि मैं ले जाऊं और आपकी रजिस्ट्रेशन हो सके जब आपको जरूरत होगी स्कॉलरशिप की उन बच्चों के लिए जो गरीब है इंतहाई और अपनी तालीम गुर्बत की वजह से जारी नहीं रख सकते हैं ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल तौर पे हासिल कर सके। दूसरी बात मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ मौलवी साहब ने भी जिक्र किया है कि आज आज़ाद कश्मीर में कल इंतखाब हुए हमारे गुजर कौम से ताल्लुक रखने वाले उनमें से मेरे एक बेहतरीन दोस्त जो तेमरगढ़ जलसे में भी आया था जो इस्लामाबाद कन्वेंशनों में भी हमारे साथ साथ शिरकत करते आ रही है चौधरी मोहम्मद रशीद गुज्जर वो और उनके साथी बड़ी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं सियासी खबरें दलता नहीं कीगी दलता जो कम कानून है तो गुजर काम ना अलावा कम कानून है या ममंदान दी या गरीब अजीज पुख्तून दे मियाँ दे मुला दे دا ټول اویا کاله وشو درې اویا کاله د پاکستان د جوړېدو وشو مشرانو تاسو د نورو ملکونو ته لاړ شئ او د نورو ملکونو حالات وګورئ او زموږ پاکستان چې کال تېرېږي هغه خلصداري کېږي چې کال تېرېږي هغه په شا روانېږي مشرانو یو د تعلیم ډېره زیاته خبره دلته روانه ده چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړئ دلته تعلیم چې ته وکړې نو هغه د هغې معنا نشته تا سره چې څونه लाख रुपए नहीं और तक दे मिंबर ला दे वजीर लेना और कैसा नौकरी लेती गई जब तक बे तालीमी जितने के जख्म मजदूर को जख्म खर्च किया को ना
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پسخت پخت میں گجری مولوی کرو پسخت پخت میں گجری مولوی کرو وست زلمیشو نسندنی دخانان وائی او دخپل بابا بای هغه سختی هیر کړلې دخپل بابا بای هغه سختی هیر کړلې غټ خلاله دې غټ غټ د غټانو وائی او زما د قام شاعرانو لا جړه او افسوس پکار دی چې په ترنم کې مې سندرې د بدخواهانو وائی د ټول ناول دلته کې چې څومره د میډیا ملګري راغلي د دې ډېره زیاته شکریا ادا کوم بیا د انتظامیې چې کوم ملګري راغلي په دې پنډال کې چې زموږ د ګوجر قوم بیا دلته کې کم نور قامونه دي مومند دي خټک دي اپریدي دي شینواري دي باجوړي دي هغه که هر څوک دي خو دغه ټولو قامونو ته دا زموږ وروڼه دي دا زموږ یو شان پښتانه وروڼه دي زموږ یو شان مسلمانان دي هغه ټولو ته په خیر راغلی وایم په سټیج باندې په سټیج چې کوم مشران ناست دي شاه عالم خټک صاحب فهیم الدین خټک صاحب او د ملاکنډ ډویژن چیرمن د شیر بهادر خان مرحوم زوی ملک نسیم جان گوجر او عدی خان حکیمان وزاده چیچی صاحب بغزاده او مولانا اسحاق صاحب نور کم درانه میلمانه چې راغلي دغه ټول ته په خیر راغلی وایم دا برادري نه ده برادري په پاکستان کې موږ زیاتر د نان مسلم دپاره استعمالو د غیر مسلمو دپاره ګوجر ډېر غټ قوم دی په دې کې 3500 اریایي قبیلې دي او بیا چې په دغه کې کوم خیرونه وتي هغه د 8,000 نه ډېر دي ګوجر دا د سنسکرتي ژبې ټکی دی دا د هغې ژبې ټکی دی چې کومې رسالپور دی دا راجا رسالو چې کوم دی دا ګوجرو دلته کوم ګندهارا سیولایزیشن چې چاو کوشان خاندان دا د تخبایي زاړه کندرات چې دي دا د ګوجرو دي دا شیرګل چې د کومې ژبې نوم دی یا دلته کې دا ګوجرګړي یا میا ګوجر یا پوریشپور یا بخشاله گجرات لکه د نوخار نوم زوړ هغه وډینګر دی مغولو والا نوخار کې غاټو دې علاقې ته به ولایت نګر وې دا په دې خاوره کم هغه زاړه نومونه چې سبق شته نو دغه د سنسکرتي ژبې نومونه دي او دا ګوجر هم د دغې سنسکرتي ژبې ټکی دی ځکه چې میغه ساتي هغه ته موږ په پښتو کې مهبه وایو د ګوجر د صابرو ساتلو سره څه کار نشته غوا چې ساتي هغه ته موږ غوبه وایو غره چې ساتي هغه ته موږ خربه وایو په پښتو کې په پښتو کې د هر پیشې لپاره خپل نوم شته اوغان چې ساتي هغې ته ساروان وایي اتیان چې ساتي هغې ته پلبان وایي او اجر چې کوم دی دا د ساورو کنډک ته وایي چې دا د پنجابۍ ژبې ټکی دی او د دنیا ټول انسانان چې کوم دي که هغه امریکنز دي لاتن امریکنز دي رشینز دي په دې خاوره چې څومره انسانان آباد دي نو دا د پیشې د لحاظ سره دا ساوري پال او دوی ساوري ساتلي دا ټول شپنکیان و اجرو اجر قوم نشته دی ګوجر چې کوم دی راله سنسکرتي ژبې ټکی دی سنسکرتیان ایمان وایي چې دې مطلب دا دی دا ګورجر دی ګور مطلب دا دی دشمن او جر وجونکی یعنی دشمن وجونکی دی مطلب دی خو بیا جنرال کنینګ هم دلته تاریخدان پاتې شو دی هغه دا خبره کوي چې د دې مطلب دا دی کلپوترا هم بیا د سنسکرت ژبې ټکی دی نو د دې مطلب دا دی the men are a woman who belong to the imperial family is called Gujar لکه داسې یو وخت چې تا به په افغانستان په هندوستان باندې ځان ته ووایي
وایي چې زه ګوجر یم نو خلکو ته پته ولګېده چې دا راجپوت دی دا د باچاهانو د کډې نه دی نو د ګوجر مطلب دا دی چې څوک د باچاهانو د کډې سره تعلق ساتي خو دا خبره